السلام علیکم، زه سلمان سایز تاسو په خدمت کې په نوې ویډیو حاضرېږم. تاسو ګورئ SS نیوز. دوستانو، ملال یوسفزۍ چې د پاکستان کارکن ده، څنګه چې تاسو ته پته ده چې ملال یوسفزۍ په میګزین انټرویو کې ویلي وو چې زه خو په دې نه پوهېږم چې خلک واده ولې کوي او خپل پارټنر سره په نکاحنامه باندې ساین ولې کوي. دې د ښکلي شان واده رشتې نه انکار وکړو. د هغه جینۍ ده چې دې له نوبل ایوارډ ملو شوی دی، خو دا برټش دا خلک چې کوم دی نو دا امریکني خلک دا په خپل نوم دپاره استعمالوي، خپل مفاد دپاره استعمالوي. دا دې خبرې ګوی ده چې دا ډېره فحاشه جینۍ ده. د واده کولو چې کوم دی نو واده اهمیت خلک واده ولې کوي، دې لپاره موږ سره یو بزرګ یو بابا موجود دی. هغوی به نن تاسو له ووایي چې یاره واده څه اهمیت دی، واده ولې خلک کوي. راځئ موږ سره اوسئ. بابا، خلک واده ولې کوي؟ واده دا الله تعالی واده چې دی جوړه ګوره آدم علیه السلام چې پیدا کړو د ځمکې نه د خاورو نه، فرښتو سره مخکې مشوره وکړه چې ځمکه نو دا ځمکه پیدا کړه، په دې خپل کوزه سره میخونه ټاکول. فرښتې ډېرې زیاتې یعنې مخکې خو فرښتو سره مشوره وکړه چې زه انسان پیدا کوم، خلیفه د ځمکې پیدا کوم. فرښتې خو هر وخت د الله په ذکر کې وي، هر حال کې د هغې خوراک هم ذکر دی او انسان اشرف المخلوق دی. نو د هغې ته دا پته نه وه یا الله، نو بیا ټول هغه شو چې الله هر څه ستا له نومونه او تا پیدا کړي دونګه خالق مالک هم تا نصیبه بل چا تا سره هېڅوک په هېڅ څه کې نه شریکوم او موږ ستا پیدا وخت تا پیدا کړو خپل ځان لپاره او شپه ورځ هغې دا عبادت دی. او انسان نو هغې شیطان د اور د شغلې نه دی، د اور شغلې نه دی، په هوا د کټوۍ نه پخېږي، په لمبه نه پخېږي، دا په هغه اور باندې تو باندې پخېږي. نو الله پاک دوی سره مشوره کړه، شیطان ته خو پته علم کړی په اسمانونو کې فرښتو سره. نو هغې به وایي چې دا د انسان فرښتو ته ویلي چې انسان به پیدا کړي، دغه ډېره مرتبه ده، زموږ نه هم زیاته مرتبه ده. هغوی سره خو نفسونه دي که نه، نو موږ به دغه عمل وي او داسې تاسو الله ته وایي چې الله ته هغې ویل سوال وکړو، الله ویل نه چې څونه علم ماته ستاسو د هغې یو دم سجدو شو، الله ته معافي وایي چې یا الله څه علم دی تا نه دی، موږ نه پوهېږو، ته په خپل خدای ښه پوهېږي، ته ښه پوهېږې، موږ نه پوهېږو، ته خالق یې زموږ مالک ته ښه. نو الله تعالی دا غوړی کې دی اوبه وي او د الله پاک قدرت شان همیشه دپاره دی. خو دې سترګو موږ سره حاضر دی، په هر اندام کې حاضر دی او د زموږ د زړونو هم خبر ده. چا د زموږ زړه کې لږ شانتې خیرې راشي، لږ شانتې تکبر راشي، الله خبردار دی. هغه د هر څه نه پاک دی، نه هغه مور لري، نه بچي لري، نه پلار لري او نه بال بچ لري. هغه داسې پاک ذات دی، هغه هېڅوک په هېڅ څه کې شریکوال نشته. دا ټول نظام چا لپاره؟ انسان تا لپاره. ته اشرف المخلوق ما پیدا کړي، ته به زما نوم اخلې، هر ځای کې به زما مدد غواړې، زه به ستا مدد کوم. نو ګورې انسانان چې پیدا کړه، آدم علیه السلام یې پیدا کړه په جنت کې یوازې، ډېره خوشحالي، ډېرې نعمتونه، خو هغې خوند نه کولو که نه، ژوند یې همداسې تېره ځان له او الله مطلب همیشه لپاره په جنت کې. نو الله پاک چې هغه خفه به هر وخت نو چې خوب ورغی د ګسې پخڅانه والا الله بیبي ورکړه. الله اکبر، د ګسې پخڅه ډېره نازکه که نه، نو چې بیبي ورکړه نو ده ورته شوق خواهشات پیدا کړه، الله پیدا کړه که نه، چې پیدا کړه ده ورته الله ویل نه حرام. نو کلمه وه، دا کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله ویلې نو بس الله تعالی
هغه نکاح وتړله. بیا هغه ورته ویلي خورس کوي همیشه دپاره دې جنت کې اوسئ. د الله خوښه وه خو هلته کې شیطان دشمن و چې دې به مانه څنګه په جنت کې اوسي. نو الله پاک چې هغوی دا وعده وکړه خو دې بوټي ته به نه جوختېږي. هغه کمه څوک وایي دا کجوره دا غنم کجورې ګټي او دا غنم یو شان دي که نه. نو دا غنم غذې له به نه او که دې نه وایي ځان به ظلم وکړي نو پرېږدي هم د الله راز دی که نه. او دا شیطان داسې ایمان نه ورو چې دی د مار په خوله کې جنت ته تللی دی. او بیا بیبي دوکه کړې ده چې تاسو که جنت کې اوسېدل غواړئ دا ډېر لوی نعمت دی. که دا مو خوړو همیشه به جنت کې د جنت جامې اغوستې وي. دوکه یې کړه او آدم علیه السلام ته یې ویلي چې اوس دې شي نه مونږ منو او دا چې وخورو همیشه دپاره. نو هغه په اړه کې ویل خو الله منې کړو چې دې ته به جوختېږم نه جوختېږم اوس دا بس دوکه وکړه ښځې دوکه کړه. هغه نه مې جوخوړه بول ورغه دسمات یې ورغه بس الله پاک نو هغوی دا ګنده ویښته چې مونږ په ترخونو کې دي پایې د هغوی ځانونو پورې چې دا خو جنت دی نو بوس یې ورغه هغوی خپل ځانونو پورې مخل نو چې مخل بس الله بیا جامې وښکلې بربنډه کړې دنیا ته راواستول. بیا دا کیلې سر باندې دا پاڼې دي که څه دي الله پاک دا بس پرده ورته راوست. هغه یې ځان نه تو وکړه چې تو وکړه بس دنیا کې. نو په مشرق او مغرب باندې هغوی بیا دونه جوړېږي چې دا الله وایي رسول وایي عالمان چې د هغوی له خولې چې تر قیامته پورې دا ټوله دنیا څومره چې انسانان پرېږدي وجاړي الله ته په خپلو ګناهونو او په خطاګانو د آدم علیه السلام ورنه به ژړا ونه کړي دومره هغوی جوړېدلي دي معافیانې وغوښتې. بیا الله پاک بیا هغه توبه کوم او څنګه توبه وویل چې یا الله پاک مبارک باندې کلمه لیکم چې لا اله الا الله. یا الله دا نو خو ستا اولاد یم که دا نه وي ته به هم نه وې او دا ستا اولاد نه وي دا به ستا اولاد نه وي د دې په برکت ما ته پیدا کړي. نو هغه کلمه وویل دوی ته خدای پاک بیا یو ځای کړه په ځمکه باندې نو بس دا سلسله جارو شو د دنیا جوړه. نو الله پاک د سنت رسول د حرامو سره بچي حلاله نکاح پاک بیبیانو څخه راس کول مینه محبت د الله رضا سره پاکې بیبیانې وي حیادارې وي چې خپل خاوند سره څوک شریک نه کړي. الله په شریک باندې خفه کېږي څنګه چې مونږه په زموږ بیبي او بل سره جی جان کوي نو مونږ ته بیا تو راځي که نه داسې الله وایي چې ما سره به هېڅوک نه شریکوئ. نو الله دې مونږ ټول معاف کړي په غلطۍ کې. نو هلته ټول دنیا کې ما دا سنت دي بیبي ډېر لوی نعمت دی ډېر دا بیبي چې ایماندارې د دې ورځ ده الله وایي چې ځان سره بیبیانې به هم تاسو د جنت هغه وړې سردارې چې دي پاکې د دې بیبیانو هغه بیبیانو چې تابعدار وي شکرګزار وي په هر حال کې د غریبي فقیري او دایا ژوند تېروي دغه بیبي به نو الله معاف کړي. ٹھیک شو مهرباني بس ختم کړه. نو الله پاک مو په دین مشرف کړي. الله پاک د دین مشرف دی. تاسو په دین منګولې ورګو صحیح داخل شئ په دین کې نیمګړي مه داخلي. نن خدای مونږ ټول معاف کړي ډېر په غلطه کې روان دي رحم دا الله پاک هم کامیاب کړه او دا ژوند موږ ته د اسلام نصیب کړي. په اسلام کې د الله په تقوا کې او د جمع سره تکبیر الله سره زموږ لوی واړه نر ښځې عالمان مفتان قاریان وګرځي حافظان وګرځي چې الله او عزتمن مسافر روان دا ټول اسرائیل دي دا ټول د خاورو نه آباد دي دې خاورو کې الله دونه برکت اچولی دی. دوستانو تاسو د بابا دا بیان واورېدو د واده فضیلت هر یو شی جوړه الله پاک چې کوم دی نو پیدا کړی دی او جنۍ چې کوم دی نو د هلک دپاره سکون له پیدا کړی دی او نکاح نامه به کوي
تاسو د بابا دا بیان ډیټیل سره واورېدو. زما ټولو سسټر ته دا درخواست دی چې یاره د داسې خلکو فالو مه کوئ. ملالۍ یوسفزۍ له پته نه ده چې واده څه اهمیت دی، واده خلک ولې کوي. ملالۍ یوسفزۍ له پته نه ده چې واده څه اهمیت دی، واده خلک ولې کوي. دې د آکسفورډ یونین چې کوم دی نو ګریجویشن کړی دی، په کار یې دی دا خو په هر څه باندې پوهېږي. زه خو په دې باندې هم شک کېږم چې یاره کیدای شي چې د دې د مور او پلار چې کوم دی دې سره پارټنرشپ کړي، ځکه چې دی واده ته یو ښکلي شانې رشتې نه دی پارټنرشپ جوړ کړو، بزنس شانې کې یو ډیل یې ورسره شانې کې یو کیسه یې ته جوړه کړه. ځکه چې قرآن کې راغلي دی چې دا یهودان او داسې خلک ستاسو کله هم خیرخوا کله هم دوستان نشي کېدی. نو دا د هغوی پوره یو ګیم دی، یو راز دی چې یاره دی نوبل ایوارډ ورکړی دی. دا یې چې کوم دی نو یورپ ملک ته راغوستی ده، نیشنلټي چې کوم دی نو پاکستاني ده، خو اوسېږي هلته. داسې خلکو نه ځان وساتئ. تاسو ته زما ریکویسټ دی، زموږ چې کوم دا سسټر دی د دې شي خلکو فالو مه کوئ. او نیو ویډیو کې ملاویږو. الله په امان.